د شعر نه شروع شوې ده وایي د تورو سترګو شونډو سرو سندرې څنګه ووایم د غونډې ځنې او سرو اننګو سندرې څنګه ووایم چې مې د قام بچي په سړک پراته خیر غواړي د پټو پټو اشارو سندرې څنګه ووایم ای وږه تږو زلزلو او خاص ځپلو خلکو تاسو ته زه د خوشحالو سندرې څنګه ووایم د باجوړ یوت جرګه یقینا مخکې نوټس میلاو دی چې ټیم به کم اخلي خبره به تفصیلي پکار وه ولې چې دا ناست خلک ټول ما پېژنئ 10 کاله زما په کالونۍ کې وشو خو څومره غټ نومونه چې یادېږي څومره غټ ایمنیګان یادېږي څومره غټو دعوو والا یادېږي تاسو یقین په خدای وکئ چې په دې 10 کاله کې کوم چې یوت جرګې په دې یو نیم کال کې کوم کردار وکړو قسم دې دا معنی یې کتئ که هغه سیاسي لیول دی که هغه په کالونۍ کې دی او که هغه د محلې او د کلي خبره ده خو یوت جرګه چې خبر شي او د هغو یو ورکر خبر شي هغه په هغه مسله باندې ځان پوه کوي او د هغه مسلې د خلاصي لپاره لار ګوري خلک هغه ځای لټوي چې کوم ځای درد کوي خو د سړي غوږ درد کوي غوږ ته یې لاس نیولی او که غاښ یې درد کوي غاښ زه د معذورو د باس نه وتی نه شم زما خولې له بیته هغه خبر راځي خو دا ناست ملګري او په سټیټ ناست مېلمنو ته دا یو درخواست کوم او دا خپل فرض دی زه تاسو ته وایم چې په باجوړ کې داسې معذوران شته چې په یو کور کې 10 کسان دي او په 10 کسانو کې یو کس روزګار والا نشته آپ کی مدد آپ چې هغه په خپله باندې نور خلک او هغه تعلیم جاري ساتي او سبقونه وایي په باجوړ کې داسې معذوران شته چې هغوی BA MA کلی او هغوی نن بېروزګاره دي د حکومت په اخبارونو کې راځي په خبرنامو راځي چې 4% کوټه په باجوړ کې په 2% کوټه باندې هېڅ عمل نه شوی واحد په باجوړ کې موږ 3 کسان برتي شوي چې هغه هم په ښه بې شرمۍ باندې برتي شوي ګنې اوس حساب وکئ په 2% کوټه باندې په باجوړ کې چې برتي وشي کم سے کم 300 کسان زموږ برتي کېږي زما د طرفه مشر ته دا درخواست دی بلکې هغه ما رټن شکل کې ورکړی دی چې 2008 نه موږ چې کوم جدوجهد شروع کړی دی کومه منډه هم شروع کړې ده آپ کی مدد آپ الحمدلله په فخر وم زما ملګري مخامخ په سایکلو کې ناست دي داسې کسان چې په بازار کې سوال کاوه او هغو له ما یو سنټر کولاو کو او ټیلري مو ته زده کړه نن الحمدلله هغه په بازار کې کارګري کوي او سوال به چا ته نه کوي او نه به یې نیسي یو ځل بیا ستاسو ټولو شکریه ده